زمونږ سره دوه ملګري هغه چې مې زبانان نو زمونږ ملګري یم خو دغه و چې زمونږ د نوجوانان احناب دغسې فعال ملګري نه وو نو کوم چې هغه دوه ملګري وه شهیدان شو کوم چې مونږ درې ملګري د نوجوانان احناب ناست شو مونږ درې واړه بچ شو زما خو مناسب دغه هم راجیبه وه دې ځي کې ګولۍ راننوتې وه په دې وتې وه او بیا چې الله تعالی بچ کوي دا ګورې مناسب یو ګولۍ دلته وتې وه په دې باندې دا د ناب خواب وسم شته دی د دې نه آر پار ګولۍ وتې وه هډوکی نه و مات دې ځي کې یو لګېدلې وه په دې ځي بیا یو د شانه په دې ځي لګېدلې وه د مرۍ سره یې وتې وه یو د لاس سره دلته د پتون کې هم آر پار یوه وتې وه مناسب دلته خالص دا هډوکی لګېدلی و غوښه وړې وه په دې یو ځي کې مناسب یوه ټانکه ماته نه ده راکړې یوه ټانکه هلته چې لاړو نو دوی هغه ډاکټران هغه پیشنټر ته زه دننه کړم نو زه خو پوه وم برسه مې کاته په هوش کې وم مناسب زه بالکل نه یم بېهوشه شوی یو سیکنډ لپاره په دې کوم وخت کې چې مونږ ولګېدو پراته وو نو ما هغه امدادالله مولوي صاحب دی ما وکتو چې دی هم هوش کې دی نو دې ته مې په لاس اشاره وکړه پراته وو څوک نه خبر مونږ نه نو دې ته مې اشاره وکړه ما ورته چاته رینګ وکړه چې څوک راشي اوچت خو هم کې وسو کسان وړوکي کمره وه 5 کسان پکې پراته وو نو بیا د هلته ډاکټران چې وو دیو په دې سوچ کې و چې دلته سوری وکړو پیپ ورښکته کړو د ساه خو بیا چې وکته ویل نه ګولۍ وتې ضرورت نشته دی خو دا ډاکټران لګیا وو خپلو کې دهی کاته نو دوی ویل چې ده به د ټول عمر دپاره که بچ شي نو د ټول عمر دپاره به د اواز نه وي اواز به ختم وي ما ورسره په دې ګنټه کې دننه دیو سره خبرې شروع کړې دیو پیپونه میپونه راوړه هغه قیسې مې راوړې چې وړو بولو دپاره لګېو ده هغه ته ما اشاره وکړه د لاسونو زما نه خوځېده دواړه لاسونه لګېدلي نو ده ته ما اشاره وکړه ما ورته مه کوه ډېر زور دی وولی خو ما ورته مه کوه بس نو بیا طالبانو په ګیټ کې په زور راننوته نو بیا ډاکټران منع کړه ورته مه لګوه بس دا زموږ استاد دی مونږ هر څه خدمت کوو بس مه لګوه بیا دیو ته مناسب دیو صرف دومره کړي ما ته پټۍ کړې ده بس نور زیاتي هیڅ شی نه دی کړی دی ما له یو ټانکم نه ده راکړي بیا د روژه کې زه ورغلم یو ډاکټر ته پروفیسر دی د کمپلیکس و مشر سړی دی زور سره کې د ټولو معاینه وکړه د مرۍ ډېر په تعجب سره ما ته ویل ژوند کې زه پیله ځل دا کیس ګورم چې په دې څوک لګېدلی دی په دې باندې ګولۍ راوتې دی او دی بچ شوی دی نو بیا ما ورته اخره کې ویل ما ورته ویل ډاکټر صاحب اوس پابندي خو نشته دی درس بیان بل شی نو دی داسې په سوچ کې شو ما ته وایي مړه چې په دې کې تا الله تعالی بچ کړی هېڅ پابندي نشته دی کوه او بیا دا مخکې به ما مناسب دغسې کوله پرهیز به مې کوو یخو اوبو نه غوړو نه په وریجو نه او مستو نه اوس د لګېدو نه پس مناسب و 4-5 غنټې درس 5-6 بیانونه ورسره او دغسې نه مناسب په زور سره سکل پرهیز هم نه کوم د هغې نه وروسته الحمدلله مرۍ مې ټیکې مرۍ مې دغسې نه ده شوي زه په سټیج کې یم زما د مرۍ ونښلي نو د هغې سره اکثر ملګري ما ته ووایي مرۍ دی څه مسله شته ورته هغې نه وروسته ښه ټایټ شوي ده مثبته شوي زه کې داسې ورځ یو بل خطیب صاحب ناست و نو هغې ډېر په تعجب سره ګاته یو ځای م روټۍ خوړه چاول هم ما خوړه ماسته مې هم خوړل سره ما ته ویل ته پرهیز نه کوې ما ورته ویل نه کوم پرهیز څه ته وایي اوس دا د الله تعالی نعمتونه دي دغه په ځان بند کړو نو ګوره چې کم تکلیف الله تعالی نه یې لیکلی تا لپاره تا ته نشي رسېدی دلته بیا په دقه کال باندې رمضان و زه ووتم یو ختم ته اډغۍ شیخ صاحب د تفسیر ختم و نو هغوی خپله رینګ وکړو ورځ مخکې نو بیا زه بیماره وم خو ورغلم ورته واپس چې راتلو نو ما سره هغه ډریور ناست و په دې لاس لاپیل دلته د هډوک کې مسله وه نو خپله خو مې ډریورنګ نه شو کولی خو ده ته مې ویله روژه وه د ډریور ته مې لره بخښو ما ورته زه ته تاو شه مه راتاویږه دی خو مې زه خپل ځي ته تاو شه تا بل ته زه کوز کړم زه به خپله ګاډی راولم کسان را سره دی ډېر کلک شو ما ته وایي ته به یې څنګه راولې دا خو ما ورته نه ته ځه دی مې په زور تاو کو بیا دغه ځینې مې کار هم نه و دغسې لاړم د صدره پورې واپس راغلم دلته چې راغلم پولیس ولاړو ما ته ویل واپس شه ما ورته ویل ولې دې لاره کې بم ایښی شوی نو ما ته ویل لاره کې بم پروت دی او د لار بدل کړو بس هغوی بیا هغه بم مم وایستو دا بله ټیکو الله تعالی ناکام کو بیا په روز کال دلته زمونږ د کیمرو څه کسان وهلي وو
بیا دې کې یو مونږ معلوم کوم راوچت کو نور کسان هم راوړه دې ما ته وویل چې په دې میاشت کې 4 کسان تا پسې دي کوڅې ته مونږ په موټرسایکلو باندې راغلي یو تقریبا چې په دې یوه میاشت کې 4 پیرې تا پسې راغلي یو ښه مصلح دي په دې باندې راغلي دي سیزونه بوټ کړي چې اوس مونږ به کوو ګزار ور باندې خو مناسب د دې هر څه چې کم تکلیف درته الله تعالی نه دی لیکلی که نه هغه کلم تا ته نشي رسېدی د ژوند او د مرګ مالک هغه الله تعالی دی البته دغه اسباب نو دغه اختیارول مناسب سنت طریقه ده زمونږ بل ملګری اپسې په بورقه کې راغی کلاشنکوب یې پرې راوویستو په سر یې ورله کېښودو څوک هم نشته دی او دغه کلاشنکوب کار پرېښودو په هغه ماشي زور کې ټک 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 شی کار نه کوي د سره نو چې کله د دین خدمت کې مناسب و بې ذهن دغه ولره بس چې الله تعالی کم تکلیف د تا لپاره لیکلی دا به کور کې هم در رسېږي چې کوم الله تعالی نه یې لیکلی که نه د ټوله دنیا راجمع شي تا ته یې نشي رسولی عزت او ذلت مرګ او ژوند د هر څه د الله په د دومره ایتونه تېرو زمونږ خو ایمان دی دا که نه نو مناسب بې چا پروا مه کوه بې چا نه یېرېږه مه د حق په باب کې استدلال د حدیث نه معلومه شوه چې ما فوق الاسباب سوال کول او امداد غوښتل بیا دا وه دا کله چې واقع وشوله زما ذهن دا و مې ګوره چې کوم ځای کې وو میزبانان مونږ سره ولګېره دواړه شهیدان شو ما وی اوس خو به دغسې شي دی بیمارۍ وخت کې ما سوچ کوو ما اوس به څوک هم مونږ ته ځای راکولو ته نه وي تیار لکه اوس بار سړی یېرېږي چې اوس موږ ته مصیبت جوړېږي هغه بیمارۍ نه له ښه شوي هم نه وو چې دې دوران کې د خپل ملګري به تله راتله د ټولو هر یو ما ته ویل زمونږ ما په خپل ځای کې تا لپاره دفتر جوړ کړو چې کله راځي هم په دې کې به نو هغه خلکو نور هم شوق را زیات شو ختم نه شو هغې سره کم نه شو زیات شو الحمدلله دلته هغه یو سپین ږیری شهید شوی و د غرونه راله سترو کې اوښکې راتلې ما ته ویل دغسې مرګ خو مونږ د خدای نه غواړو او بیا چې دا کومې هغه دغه 2 شهیدانو د هغوی نه یې کپړې دغه کړي بیا خو هغه د تفتیش دپاره د سی ډي ډي والا وړی زمونږ نه یې کپړې مپړې کټ کړې هلته کو واسکټ و هغه یې کټ کو دلته سید جان امیر صاحب پېژنئ دلته راځي تاسو ته کله خیر خدمت ته راځي زورور تکړه سړی دی دغه په کور کې دا کپړې هر سره 4 ورځو پورې پرتې وې بیا خو هغوی نه خو هغه نور وې وړې د هغوی نه خو بیا هغه نور وې وړې سی ډي ډي والا هغه دلته اوس هم راځي ته پوسټ یې کله وکئ هغوی د 4 ورځو پورې زمونږ په ټول کور کې هغوی کور والا ته پته و بار خو چاته نه و پته هغوی د 4 ورځو پورې زمونږ کور کې ول دومره یو قدرتي خوشبويي وه چې د سره مونږ دغه خوشبويي نه وه کتل هغوی چا کپړې ویوړې بس بیا خوشبويي ختمه شوله د کومه کمره کې چې و مناسب دی کې د حادثه وشوه دی بیا تاله ووهله نو اوس هم هغه خلک ورباندې ګواهان دي چې څوک ورسره و 3 ورځې بعد ورته دغه سی ډي ډي والا راغله پولیس ورته راغله دیو کول نو دیو ما ته ویل ته منځ کې خو د دسترخوان پروت و پې روټۍ پرته وه نو دیو ما ته وی چې دا روټۍ چې وه دې چڼېسي کړې وه دا وچه شوې وه او دا وینه